بسم الله الرحمن الرحیم. موجود ام دی وخت کې په ضلع هنګو کټکاڼي کیم کې د مرکزی حکومت د فیصله مطابق په پاکستان بالخصوصا د خیبر پختونخوا په مختلفو اضلاعو کې د افغان کډوالو خپل وطن ته د واپسۍ سلسله وقفه سره جاری ده. راغلیو د هنګو کټکاڼي کیمپ ته. دلته د کټکاڼي کیمپ چې کوم مشر دی سید رحمان، هغه سره خبر راخلو او لیدونکو سره شریکو. دلته د دو په تک باندې دو تکوم مسائل مخاله پراته دي، په دې باندې ودو سره خبره کو. مشردار ته وایي چې کومه د افغان کډوالو واپسی ده او د دې هم حصے تاسو چې تاسو به د خپل وطن ته واپسی کوئ، کوم مسایل تاسو ته دلته کې شته دی او کوم مشکلاتو سره مخ یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې داسې په صحوه کې زموږ پښتنه وکړه او زموږ د اواز خلکو ته رسوي ټولو مشرانو ته. موږ ته خو د جون د 13 نه د پیوار کارډ هولډر از د نه مخکې خو خیر د 2023 نه د ای سی سی او غیر رجستر مهاجرینو مسله روانه و، پیوار والا خاموش وو. خو د هغې نه وروسته د پیوار کارډ هولډر مهاجرینو ته هم تشویش او ټینشن پیدا شو. په اگست میاشت 4 تاریخ باندې دوی یو نوټیفیکیشن جاری کړ چې مطلب د 11 اگست پورې به مهاجر ټول په خپل خوښه او مرضی سره د پاکستان نه ووځي او کنینو د اول سپتمبر نه وروسته بیا مطلب زور او زبردست چلیږي. د هغې نه وروسته مهاجر باندې ډېر زیات او ټینشن او مشکلات دي، هغې وجوهات ډېر زیات دي. خبردار چې د پنجاب نه کډې را روانې دي، دا یو غټ مشکل دی او دلته زمونږ دغه نه کوم حکومت دا جوابونه ورکوي چې تاسو روان شو، بلکې روان دي، ډېر خلک روان دي. نو نن زه د پېښور لاړم، په سرکونو په غاړه باندې ګاډي ولاړ دي، نو هغه وخت نه پیدا کېږي چې دا مطلب دا ګاډي دې ځای نه واوړي. نو په دې کې موږ دوه غوښتنې کوو. یوه غوښتنه دا کوو چې دغه نور مرکزونه دغه د خلاص کړي، دا لارې د خلاصې کړي، بارډر د خلاصې کړي، تر څو پورې چې دا په دې بارډر باندې رش کم شي. او دویمه خبره دا ده چې حکومت چې بیا هم ما خبر تر راځو چې وخت ورکړي تر څو دا خلک په خپل یو میکانیزم یو خپل یو ترتیب سره ووځي، چې په هغه ترتیب باندې مطلب آرام سره چې د خلکو عزت ته نقصان ونه رسېږي او لارو کې مشکل پیدا نه شي او خفګانونه مسکې پیدا نه شي. نو خلک به خپل عزت او خپل دغه سره خپل دا ده چې خلک ډېر بېوسه او لاچاره دي. دې کې داسې خلک دي چې هغوی بېګا ته د وړو درک نه لري، نو هغوی به د لارې کرایه او د لارې کرايهګانې هم د اواز سره خبرې کوي، ډېرې زیاتې جګې دي کرايهګانې. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دې مرکزي حکومت UNHCR وي که افغان حکومت یې موږ سره په دې کرايهګانو کې مطلب امداد وکړي، کومک وکړي، تر څو دغه غریب خلک وو دا کډې د دې نه ښه په عزت سره. دلته د ټولو مهاجرینو روزګارونه دي، د چا غټ او د چا واړه، د چا کارخانې، د چا دوکانونه. نو هغې کې یو خلکو سره خو دا دغه دی چې دا دوکانونه چې دې نه موږ ورانه وړو یې د هغې هغه اوزار دي، مشینري ده، د هغې د وړلو سیستم دلته کې خرڅونه هغه خو کباړ کې موږ ته هېڅ پیسې نه کوي بیخي، او د هغې اجازت د حکومت موږ ته راکړي چې ځان سره یې ویسو. دویمه دا چې دا روزګارونه مشترکه روزګارونه یې د پاکستانیانو سره د پاکستانیانو په دوی پیسې دي او د دوی په هغو پیسې دي. نو که موږ روانېږو دې ځای نه اچانک، نو هغوی روزګارونه خرابېږي، د هغوی هم خرابېږي، زموږ هم مسله خرابېږي. نو بیا هم د دې په متعلق باندې د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته وخت راکړي تر څو دا روزګارونه پکې په خپل ترتیب سره راټول کړو، تر څو زموږ پاکستاني وروڼو ته هم پکې مشکل پیدا نه شي او موږ ته هم پکې مشکل پیدا نه شي. دواړه سره ډېر ښایسته وخت هم تېر کړی دی چې دا وخت هم نور هم چې موږ لاړ شو چې یو بل سره یاد کړو ورباندې. وینا دا ده چې د مختلفو اضلاعو نه کډې او د پنجاب د نورو اضلاعو نه کډې په کثیر تعداد باندې روانې دي. لاره کې انتهایی رش جوړ کړی دی، بارډر باندې انتهایی تکلیف دی. د کډو سره سره عام کاروباري چې کوم تاجر حضرات دي، د هغو مالونه هم په دغه یو لار باندې دي، روډ سنګل دی، مشکلات ډېر دي. دوی د حکومت نه مطالبه کوي چې تاسو په خپله فیصله کې نظرثاني وکړئ او موږ ته داسې یو ټایم وټاکئ چې موږ په ښه طریقې سره په خوشحاله طریقې سره لاړ شو. د دوی وینا دا ده د حکومت پاکستان وغواړي نو که چېرته موږ ته د ټرانسپورټ تنظیم وکړي